اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. مرګر امید لرم چې روغ جوړ به زه محمد عمران نیک ستاسو مرګره ستاسو ورور. نن د کسان کارت حواله سره را موجود ما او زمیدارو مرګرو سره به خبرې کوو چې آیا هغوی د کسان کارت نه څومره خبر دي، حکومت هغوی ته څومره هر څه ورکوي او حکومت نه هغوی څومره خوشحاله دي، یا هغوی چې کوم فصلونه کري نو هغوی کې د دې نن سبا ګټه ده که تاوان دی، ځکه چې ورځ په ورځ باندې سبزیانې ګرانېږي، فصلونه ګرانېږي او په هغې باندې خرچې هم هغه زیاتېږي. نو راځئ چې یو څو زمیندارو سره میلو شو او هغوی سره یو څو خبرې وکړو. څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې زموږ نننی پروګرام په میچنۍ کې دی او میچنۍ علاقه ده کلاشابیک، په هغې کې موږ موجود یو او د زمیندارو نه به دا پوښتنې کوو چې یاره تاسو ته څه مسلې دي، څه درته ستونزې دي، یوریا کات تاسو ته میلاویږي نه میلاویږي، او فصلونو کرکیله څومره ګرانه شوې ده، هغې سره سره منډیانو کې تاسو ته هغه ریټونه میلاویږي که نه. نو یو زمیندار ورور سره ولاړ یو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عمران بھائی ښه جوړي. اول راته خپل نوم ووایئ او بیا ښه جي دغه ده تاسو څه کرلی دي، کومې سبزیانې هم کرلی دي او د څومره وخت نه زمینداري کوئ؟ والله زمینداري خو دغه شل دېرشو کالونه کوو، دغه دڼیا ده او ټیپر میپر هم کرلي او دغه ساګ ما کرو. ښه جي دا راته ووایه چې یوریا تاسو ته په روز کال په 100 روپۍ میلاو شوې وه او اوس تاسو ته په 100 روپۍ میلاو؟ په روز کال 1400 او 1800 او سخت کال چې سره شته نه دي، له بازار ته لاړ شو خو مثلا نه میلاویږي. ها یوریا مرګرو څنګه چې تاسو ته مرګري ویلې یوریا ناپید شوې ده په پاکستان کې ډېره کمه میلاویږي او چې میلاویږي نو هغه ډېرو غټو شپارستونو باندې میلاویږي. تاسو ته څه معلومات شته چې د زمیندارو دپاره کسان کارت څه پروګرام راغلی یا تاسو له څوک راغلي دي د کسان کارت حوالې سره تاسو په هغې باندې پوهېږئ یا تاسو چا پوه کړي یې؟ خو دا کیس نه م خبرې وروره پټي کې کار کوو بس چې لاړ شو مساله نشته، مساله بازار کې نه میلاویږي به واپس راشو. ښه جي او اوبو کرکلي له چې کومې اوبه تاسو راولئ نو هغه تاسو نیري اوبه راولئ او که تاسو ټویل نه اوبه راوړئ یا څه ده؟ دا پټۍ خو ټویل نه اوبه کېږي، ټویل نه راولو. او د نیر د اوبو څه پوزیشن دی، ډېرې راځي که کمې راځي؟ نشته هم کمې دي، مړه لږې لږې رایي چا پې کار نه کېږي خاص ډېر. مرګرو د دروازګۍ علاقې او د ورسک نه چې کوم نیر راغلی دی په هغې باندې هم کار شروع دی، انشاءالله په هغې باندې به هم یو پروګرام کوو. دا راته ووایه نصیر ورور چې دغه ده د فصلونو چې منډیانو ته تاسو لاړ شئ او تاسو دومره دغه کرلي او هغې باندې محنت کړې کالو سر، نو تاسو ته آیا هغه قیمت میلاویږي چې کوم قیمت باندې تاسو دا څومره وخت په دې باندې لګولې هغه پیسې تاسو ته منډیانو کې کوي سبزیانې؟ ولا بل کار نشته، له 100 روپۍ میلاویږي بس څه شی کوي نو اوس بل کار شته نه دی، همدغه کې لګېږو ګزاره هم پرې روانه کړې ده، ډېره مزه یې نشته. چې څنګه مونږ په دوکانونو کې سبزیانې اخلو او څومره ریټونو باندې اخلو نو آیا داسې تاسو نه هم ګرانې اخیستې شي که نه تاسو نه د هغې په نیمه بیه؟ موږ نه په 1 روپۍ ګېډۍ ولې تاسو ته په 10 درکوي او مزدوري د هغوی لږه ښه ده، زموږ کمزوري ده. مرګرو څنګه چې تاسو وکتل دڼیا د زمیندار نه په 1 روپۍ ګېډۍ اخیستې شي، بیا دا مونږ په ښارونو کې په چارصدک کې او په شبقدر کې دا په 10 او په 15 روپۍ ګېډۍ مونږ ته میلاویږي، خو هغسې تازه نه وي، بیا په 2 درېیمه ورځ باندې دا زمونږ کورونو دغه ته رارسي. نصیر خان نور تاسو څه داسې ویل غواړئ، څه نورې مسلې دي د زمیندارو د هغه حوالې سره؟ اجاره باندې دی تاسو سره پټې که پکار؟ اجاره او اجاره هم سره ده او اجارې باندې ورکړه پټ پټي کوو. مرګرو دا و نصیر خان مرګری نورو زمیندارو سره هم خبرې کوو. څنګه چې تاسو وکتل زمیندار په ستونزو کې دی، په مسلو کې دی، نه خو د کسان کارت نه خبر دی نه د نورو مسایلو نه خبر دی، صرف او صرف خپلو بچو له سحر راشي مزدوري وکړي او بیا خپل کور ته ځي. نو حکومت وخت له پکار دی چې د دې دپاره کوم خلک تنخواګانې یلي چې هغوی داسې په کلو کې او په دغه کې راپاسي او خپل یو دغه جوړ کړي، کمیټي جوړه کړي او بیا زمیندار راغواړي او هغوی له ټریننګونه ورکړي چې په راتلونکي وخت کې زمیندارو ته ښه فصلونه میلو شي. مخکې به انشاءالله هم خبرې کوو تاسو مونږ سره. مرګرو څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې نننی پروګرام زمونږ په کلاشابیک په علاقه کې دی او د زمیندارو حوالې سره دی چې زمیندار وروڼو ته کم سهولیات دي آیا هغه په دې علاقه کې هم میلاویږي که نه صرف د ټي وي او د میډیا په ترو باندې صرف خلکو ته ښایي چې زمیندارو ته دا سهولیات مونږ ورکړه؟ السلام علیکم ورور. وعلیکم السلام. څه نوم هم دی او د کرکلي نه څومره وخت سره تاسو وابسته یې؟ زما نوم خو سهیل دی او کرکلي نه تقریبا د نیکه د وختو نه لګي و
کرکیله کو بس کله یو سبزي کري کله بل سبزي کري. یوریا نن سبا نه ملاویږي او د هغې دپاره تاسو حکومت ته څه ویل غواړئ؟ موږ نورو زمیندارو سره هم خبرې وشولې، تاسو راته خپل یاره جي یوریا خو نه ملاویږي چې د بازار ته لاړ شي یوریا نشته دی او نن سبا که ملاویږي نو په هغه ریټ ملاویږي چې چاته څه پیدا نه ورکوي. یوریا چې نن سبا 3000 او 2800 کې دا نو دا به څوک واخلي؟ د غریب سړي د وس کار نه دی. زمیندار ته په دې کې څه پیدا نشته. تیر کال تاسو په 100 روپۍ باندې یوریا راوړې وه او اوس چې تاسو څنګه وایئ چې په 2800 3000 روپۍ ده، تیر کال تاسو ته په 100 روپۍ ملي؟ تیر کال بس 1400 1700 کې وه بیا او دې کال چې دې کال ملاویږي نه نو چې ملاویږي نه نو دغه ریټونه دي دغه 3000 او 2800 2700 دغه ریټونه دي بلکې شته نه. دا راته ووایه چې اوبه هم نیري دي او فصل په نیري اوبو کرئ که تاسو په ټوبیل اوبو کرئ؟ زمونږ خو نیري اوبه شته خو په نش باندې حساب دي ځکه چې جیره په سر ګنټه اوبه نو ګنټه هغه دلته کې رارسي نه ځکه چې زمونږ نه نیر ډېر کافي لري دي او بل دلته د لختي موران دي نشته دی نو موږ په ټیوبیل باندې اوبه کوو او په پیسو راته ملاویږي که نه. بجلیان هم نشته دی او په تیلو باندې اوبه کوو. بلکې ښه جي نو تاسو په دا به ووایو چې تاسو په ډیزلو باندې او په پټرولو باندې خپل پټي اوبه کوئ؟ او جي په دغه باندې راکوو نو بس دا ده چې هغه صرف هغه دغه هم شروع کړی دی او هغه خپله خېټه پکې ساتو خو په نش باندې حساب ده دا دې زمینداري. د حکومت په سوشل میډیا یا په دغه باندې مونږ ګورو د کسان کارډ حوالې سره خبرې کیږي د دغه حوالې سره، نو د دې دپاره دلته تاسو سره چېرته یونین کونسل په سطح باندې یا د ایم پی ای ایم این ای په سطح باندې لکه څنګه چې نور عالم خان وایي چې زموږ زمیندارو ته مسالې دي دغه یا محمود جان خان ستاسو د علاقې ایم پی ای دی، د هغې د طرف نه څوک وفد یا څوک تاسو ته راغلي دي؟ یاره جي دلته کې خو لا څوک هم نه دي راغلي او نه د دې نه تاسو دا اوس ویل کسان کارډ لکه د دې نه اوس موږ خبر شو که نه داسې څوک نه دي راغلي او نه پې چا پوی کړي او مسالې ډېرې زیاتې دي که وګورې نو دې خواته لختي خراب دي اوبه نشته دی نیري دغه حساب له حساب کتاب دی او یوریا ګرانه ده نو په کار ده زموږ د حکومت نه دا خواست دی چې یاره دوی یوریا او دا کسان ته چې دی پوره فیسیلیټیز ورکړي نو دوی ته به هله څه پیدا میلو شي. فلحال خو بس ملګرو څنګه چې تاسو ته معلومه ده زمیندارو سره خبرې اترې کوو، راغلیو ګاڼۍ ته د مترې علاقه ده او مشرانو ته همغه ستونزې دي، یوریا ګرانه ده ورسره ملاویږي نه. کاکا السلام علیکم. وعلیکم سلام. کاکا څه دې نوم دی او دا کوم علاقه ده؟ نوم ګلاب او نوم غزالي ګړی دی. ښه جي دا راته ووایي چې یوریا تاسو ته ملاویږي که نه؟ موږ ته بیخي نه ملاویږي او چې بازار ته لاړئ نو لاړ په کاټې راله راکوي هم درې ورځې به ورپسې ګرځو نو بیا به یې راله راکوي. او په کارډ باندې څو بوری تاسو ته؟ راته یو بوری ملاویږي ټوله ورځ کې. ښه جي او چې بیا همغه کارډ یا سبا وړئ یا په بله ورځ وړئ؟ نه ملاویږي. نو ستاسو ځمکه څومره کرئ؟ ستاسو کرکیله څومره ده؟ موږ به تقریبا یو 100 جریبه پټې کرو. نو په هغې کې څو بورۍ لګي؟ په هغې کې تقریبا 500 بورونه هم ډېرې لګي خو چې راکوي یې. نو ملګرو څنګه چې تاسو وکتل زمیندارو ته ضرورت څومره دی، یوریا ملاویږي څومره، دې مشر ته چې کوم دی تقریبا 50 بورۍ پکار دي او په شناختي کارډ ده ته یو بورۍ ملاویږي. کاکا دا راته ووایه چې تاسو کوم فصلونه وکرئ او بیا د هغې تاسو منډۍ ته یوسئ نو کومه خرچه چې پې ستاسو شوې پې پوره کېږي؟ نه په نیمه یې راله رالي په نیمه یې رانالي نو ستاسو خرچې پې نه پوره کېږي. دلته خاورې ته وګوره کم ځای ته رات باندې رسولې ده. تیر کال خوره په 100 روپۍ باندې تاسو ته بورۍ ملاوې په 2000 ملاوې ده او اوس تاسو ته څومره ملاوې؟ اوس 35 باندې تاسو ته ملاویږي. حکومت ته څه ویل غواړئ؟ حکومت ته دا وایي چې موږ ته د ارزاني راولي او کمې سرې چې دي هغه موږ ته کم از کم چې څومره زموږ ځمکه ده چې عام رامدن موږ ته راشي دا سپینه خاوره موږ ته لږ ارزانه شي نو موږ ته به ډېره مهرباني وي. ډېره مهرباني شي. کم فصلونه کرئ، څومره ځمکه کرئ او په یوریا تاسو ته ملاویږي او که نه ملاویږي؟ یاره ځمکه خو جي موږ تقریبا 1500 جریب کرو او دې کې غنیم کرو، دې کې چې کوم دی غنم او ټیم کې غنم کرو، د سبزی په ټیم کې سبزي لګو او سره موږ ته نن وخت کې چې کوم دی ډېر په تکلیف ملاویږي. تیر کال بورۍ په 100 او اوس چې کومه نه ملاویږي اوس بورۍ په 100 ده؟
جی تیر کال چې کم دی په 1700 باندې مو بیا اخیری کې په 1900 باندې مطلب دی چې سٹاپ شو او سخت کال چې کم دی په 2800 باندې ملاویږي هغه هم په تکلیف ملاویږي په 3 ورځې به کړيږي نو بیا یو بوریا به ملاویږي په کارت باندې حکومت د تیر کال نه اعلانات کوي چې را کسان کارت به ورکو تاسو ته د کسان کارت حواله سره چا آگاهي درکړې ده نه جی لا خو نه د ملو شوی دا راته وایي چې د حکومت نه څه سوال دی څه تاسو سوال نو بس ګرانی زیاته ده او مطلب دی چې اردانی پکې نشته یو وخت تر وخته ګرانی بتری ده هر یو شي او سہولیت نشته ده مرګرو څنګه چې تاسو کتل ستونزې زمیدارو ته ډېرې زیاتې دي او مونږ چې ګورو نو ورځ په ورځ باندې خلکو ته هغه دغه کېږي بل راته دا ووایه ملګري چې منډۍ ته تاسو کله سبزی نه یوسئ یا ګوړه یوسئ چې کومه خرچه پې شوي آیا هغه خرچه هم واپس کېږي که نه په کم ریټونو یاره په کم ریټونو باندې جی لکه د دې نه مخکې ما یو زمیندار سره خبره کوله هغه ویل چې مونږ په 1 روپۍ ګېډۍ باندې دڼیا خرڅو هماغه دڼیا دلته خلکو ته په دوکانونو کې په 10 روپۍ ګېډۍ میلاویږي داسې ستاسو ګوړه چې تاسو بورۍ یوسئ یا دغه یوسئ نو هلته تاسو نه پیسو اخلي او بیا مخکې خرڅېږي پیسو یاره جی که مونږ سبزي یوسو نو هغه مونږ نه په نیم ریټ باندې مطلب دی چې بوپاریان واخلي او بیا هغه شیز واپسي چې کم دی یو په 3 خرڅوي مرګرو زمیندار د ستونزو سره مخ دی مرګرو زمیندار چې کوم دی د مسایلو سره مخ دی هغه چې خپل سیس خرڅ کی او بیا واپسی اخلي نو په 3 ګنا زیات ریټ باندې اخلي د زمیندار لا انصاف ورکول پکار دی او د زمیندار د پټي چې څه ګټه ده هغه ته دغه په کور باندې ملاوېدل پکار دي د حکومت نه د مینې صاحب نه د ایم پی ای صاحب نه دا خواست دی چې زمیندار ته خپل حقوق ورکړی شي او هغه ته دغه په کور باندې ورکړی شي دا هم زموږ د معاشري حصه ده مخکې به هم په دې باندې خبره کوو انشاءالله تاسو مونږ سره اوسئ